او کله د دینی حواله سره سو واقعات بیانېږي هغه واقعات د دې د پاره وي چې موږ او تاسو د خپل ژوندۍ د خپل عمل د خپل کردار هغه موازنه او مقابله وکړو د مخکینو خلکو عملونو او کردار سره چې آخر څه وجه وه هغه خلک هم د دې گوشت پوست د دې اډوکو غوښونه جوړ شوي خلکو د هغوی خلکو سترګې زمونږ د سترګو په شان سترګې وي او د هغوی عملونه زمونږ په شان نه و د هغوی عملونه اعلی او بالا د هغوی کردار نمونه د هغوی عملونه قابل رشک او زمن او ستاسو عملونه قابل ملامت او زمن او ستاسو عملونه د جړه قابل حالانکه هغه وخت کې انعامات او احسانات کمو هغه وخت کې دا خوراکونه کمو هغه وخت کې دا کم آسایشونه او سہولتونه چې موږ ته حاصل دي هغوی ته حاصل نو هغه ډیر د غریبۍ وخو هغه ډیر د نادارۍ وخو او د دې باوجود د هغوی عملونه اعلی د هغوی واقعات قابل تقلید او قابل عمل او قابل ستایش او صفت د هغوی عملونه خوراکونه هغوی ته کم آسایشونه هغوی ته کم پاخه کورونه هغه ټیم کې نو دا کمی میوې او دا کم سیزونه چې موږ او تاسو ته ملاویږي دا هغوی بعض لیدلی هم نو بعضی نمونه هم نو اوریدلی باوجود د دینا چې موږ ته هر څه موجود دي باوجود د دینا چې هغوی ته هیڅ موجود نو دا هغوی عمل اعلی او هغه عمل الله رب العزت موږ او تاسو د پاره د تابعدارۍ د پاره قرآن کې ذکر کړی دی دا هغه صحابه کرامو شپې ورځې موږ ته بیان کړي دا هغه صحابه کرامو د شپې او د ورځې دکانداری او عملونه موږ ته بیان کړي نو د دې لپاره بعض واقعات بیانېږي چې موږ او تاسو هغه واقعات واورو د انسان عمل لپاره جوګشي او عمل ته زړه تابع شي انسان هغه عملونه او هغه کردار واوري د انسان پسترګې کې اوخ کې راشي انسان هغه عمل واوري انسان ته په خپلو مشرانو صحابه کرامو انبیاء کرامو اولیاء کرامو باندې فخر محسوس شي هر انسان په خپل اسلافو باندې چې هغه نیکان اعلی کردار والی فخر کوي اولئک آبائی دا زمن آبا و اجداد دی صحابه کرام فجئنی بمثلهم یا جریر المجامع دا چا شیر ویلے وی اے جریرہ تم ډیر مجمع جمع کے تم ډیر خلق جمع کے او پاغی کے داغوی ډیر ستائنی او ډیر صفتونه کے زمن فلانے مشر فلانے مشر فلانے فلانے داسی داسی اے جریرہ دا صحابہ کرام دا اولیاء کرام دا نیکان خلق دا د مسلمانانو یو تاریخ دا د مسلمانانو یو حکومتونه صرف تاریخ نه د مسلمانانو ریاستونه د مسلمانانو حکومتونه د مسلمانانو گورنری د مسلمانانو وزارتونه د مسلمانانو سره تعلقات د مسلمانانو کافرانو سره تعلقات مسلمانانو د کافرانو رعایه خیال ساتل او هغوی ته بعض اوقات ټیکسونه معاف کول د هغوی د عزت او د آبرو خیال ساتل دا د مسلمانانو یو تاریخ دی دا زمن آبا و اجداد دی دا زمن د عمل پلاران دی فجئنی بمثلهم تم راوړه د خپل آبا و اجداد که داسې قصې تا سره موجودي ته دا قصې بیانې زما پلار لونګۍ داسې وه ته صرف دا قصې بیانې زما د پلار بریتونه داسې وو ته صرف دا قصې بیانې زما پلار داسې لوی پالوان هو ته صرف دا قصې بیانې زما نیکه ډېر ښایسته ځوان هو ته صرف دا قصې بیانې
چې زما پلار به 2 کسان را سملول، ته صرف دا قصې بیانې، زه پلانی کلی ملک زمانی کو، صرف دا قصې بیانې، ته صرف دا قصې بیانې زما د نیکه په خیرات کې دومره میخې حلالې شوې وي. نه، کردار اخایا، عمل اخایا، اخلاق اخایا، ښېګړه اخایا، انصاف اخایا، درد دل اخایا، په بل مسلمان په بل مخلوق باندې زړه خوږېدل دا اخایا. زمون آبا او اجداد کې داسې قصې موجود دي. نو دی وجه نه بعض واقعات تاسو ته بیانېږي چې کم از کم که انسان نور اس ونه کی خړې سترګې شي او د الله ته توبه وباسي چې یا الله دغم خلق وو منګم خلق یو. الله رب العزت خلق الله للحروب رجال، خلق الله للحروب رجالا ورجالا للقصعة وسرید. شاعر وی الله د جنگونو او د بهادری او د شجاعت او د توري د پاره بعض ځوانان پیدا کړیو، خو بعض ځوانان صرف کاسی او سرید او روټۍ د پاره پیدا شوي دي. د حروب د پاره، د جنگونو د شهادتونو د سر ورکولو د پاره خلق پیدا شوي او د کاسی او د سرید د پاره خلق پیدا شوي دي. نو سوچ کول پکار دي چې من د حلوا والایو که د جلوا والایو، من د ظلم والایو که د انصاف والایو، من د بهادری د پاره پیدا شویو که د بزدلی د پاره پیدا شویو، من نیک عمل د پاره جوګیو که د بد عمل د پاره جوګیو. زمن زړه په نیک عمل خوشحالیږي که په بد عمل خوشحالیږي. زمن زړه د دنیا په کارونو باندې ډېر خوشحالیږي که د آخرت په کار ډېر خوشحالیږي. سړی ته خپله پته لګېږي چې زه څه دپاره پیدا شویم، چې زه سرید والا انسان یم که زه جنګیالی انسان یم او زه د الله په نوم باندې سر ورکوونکی انسان یم. نو بهرحال دا واقعیت کله ناکله د دې دپاره بیانېږي.